محترم مسلمانانو، نن د صلات تسبیح مونځ یو اسان ترینه طریقه درته ښیم. دې طریقې سره دا صلات تسبیح مونځ وکئ. دا ډېر بهترین طاقتور نفل دی د حاجتونو دپاره، د مشکلاتو دپاره، د ګناهونو دپاره. نو پکار دی چې هر مسلمان خور او ورور دا مونځ خامخا ځان له وکړي. نن د جمعې هغه مبارکه ورځ ده، نن یې وکئ، سبا یې وکئ، روزانه یې کوئ. که روزانه یې نشئ کولی په میاشت کې وکئ. په میاشت کې نشئ کولی په هفته کې یو ورځ کوئ. په هفته کې هم نشئ کولی په کال کې کوئ. که په کال کې هم نشئ کولی نو په ټول عمر کې یو پیره دا مونځ وکئ. چا چې یو پیره هم دا مونځ په ټول عمر کې وکړو په دې طریقه باندې، کومه طریقه چې راته زه ښیم انشاءالله، چې د دې انسان له الله تعالی ډېر زیات برکات ورکړي، ډېرې فایدې به ورته حاصلې شي او دومره ګناهونه به معاف شي که نه. محترمو، ګناهونه خو موږ ډومره کړي دي، دومره ګناهونه، واړه غټه پټه ښکاره، په قصده په خطا کې، د شپې هم کړي وي، د ورځې هم کړي وي. کوم ځای کې دې ګناه کړي وي او غټه وي او که وړه وي، که هر رنګه ګناه وي محترمو مسلمانانو، نو د دې وظیفې یعنې د دې مونځ د برکت سره به دغه ټول ګناهونه هم ستاسو معاف شي. او بل دا چې دا مونځ چا وکړو بیا د هغې نه پس ځان له دعا وغوښتله د حاجاتو دپاره، نو بیا به د دې انسان حاجات هم الله جل شانه پوره کړي. او چې حاجات د الله تعالی محترمو د انسان پوره کوي، نو هغه بیا پکار دی چې دا مونځ ځان له وکړي. په دې مونځ باندې 15 منټه وخت لګي، یا 13 منټه یا 15 منټه، چې صحیح طریقې سره کې نو 13 منټه دې پرې لګي، او که لږې زر زر کې د تادۍ د وجې نه نو بیا دې پرې 15 منټه لګي، او که دې نه هم زر کې نو بیا دې پرې 20 منټه لګي. نو محترمو، هسې زندګي روانه ده، ختمیږي، ورځ ته ورځه په زندګۍ ګزارونه کېږي، ورځ ته هم کټ کېږي، شپه هم کټ کېږي، ورځ ته ورځه قبر او آخرت ته نږدې کېږو. نو د ټول نه عقلمن او هوښیار انسان نارینه او زنانه هغه ده چې کوم دا مونځ وکړي، او هغه هوښیار خلک دی چې دنیا خپل ضرورت وګڼي او آخرت خپل اصلي مقصد وګڼي. نو د دنیا ضرورت به هم الله تعالی د پوره کوي، او آخرت خو به الله تعالی دله بهترین ورکوي. او که موږ خپل اصلي مقصد دنیا وګڼو او آخرت موږ خپل ضرورت وګڼو، نو محترم وګورئ دا انسان ډېر په خساره کې دی، بیا په نقصان کې، بیا به افسوس کوئ، خو وخت به تیر وي. لہذا دا راته په ترتیب سره ښیم انشاءالله، اسانه طریقه بالکل، تاسو پرې پوهیږئ. دې طریقې سره دا مونځ خامخا انشاءالله وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. الله دې په خیر او عافیت سره خپل مور او پلار او خپلو خویندو وروڼو خپلو بیبیانو له راوستلی کړي. محترمو، په سکرین تاسو ته دا وظیفه ښکاري، دا صلات تسبیح مونځ ټوله طریقه راته ښکاري، او زه تاسو ته انشاءالله ویمه چې تاسو پرې پوهه شئ. ګوره، د دې مونځ فایده دا ده چې الله تعالی دې مونځ د برکته واړه او غټ ګناهونه ټول معاف کوي. دا مونځ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایلی و، او ورته یې فرمایلي و چې روزانه دا مونځ کوه. او که روزانه نه وي نو هره جمعه یې کوه، او که هره جمعه نه وي نو په کال کې یو پیره کوه، که په کال کې هم نه وي نو په ټوله زندګۍ کې یو پیره وکړه. په دې باندې 20 منټه وخت لګي. ستاسو کوم غمونه دي، مصیبتونه دي او سختۍ دي، د هغې دپاره دا مونځ نهایته مفید دی. دا 4 رکعته مونځ دی. نیت به داسې کوئ، ګورئ نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعته صلات تسبیح کوم په دې حاضر وخت، خاص ورې تعالی مخ مې د کعبې شریف ورکم. الله اکبر. که څوک داسې نشي ویلی، بس په زړه کې د نیت دی چې 4 رکعته صلات تسبیح مونځ کوم. الله اکبر. بس دغه ستاسو نیت شو. دې کې به دغه درېیمه کلمه وایي. ګوره تاسو ته په سکرین ښکاري، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صحیح شوه. دا کلمات چې دي دا به 15 پیرې په یو رکعت کې ویلی کېږي. 75 مرتبه. ګوره نیت ته وتړو که نه، یعنې دا د لیکلي نیت بان کر ثنا یعنی سبحانک اللهم. ګوره نیت ته وتړو که نه، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. غیرک پورې د مونځ وي، د هغې نه پس په 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به ته 15 پیرې وي. د هغې نه پس به ته سورت فاتحه یې لیکلي دی، سورت فاتحه اور کوئی
کوئی اور یعنی کو بل صورت وي یعنی سورت فاتحه به شروع کې صحیح شو. سورت فاتحه دې شروع کړه، سورت فاتحه نه پس به بیا سورت وي صحیح شو. دا لیکلي دی سورت فاتحه او سورت نه پس به بیا لس پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي صحیح شو. سورت فاتحه نه سورت نه پس لس پیرې بیا به رکوع ته لاړ شي، رکوع ته سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم. دې نه پس دا چې درې پیرې وي کنه سبحان ربي العظیم، نو دې نه پس بیا لس پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي صحیح شو. بیا به سمی الله لمن حمده ربنا لك الحمد. یعنی لیکلی دی رکوع سے سیدھا کڑا ہو کر قوما میں قوما دا قطه وی چې سمی الله لمن حمده ربنا لك الحمد مونږ څنګه وی کنه بیا بخکته دغه ته سجدی ته نزو ها بیا به لس پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر به وی لس پیرې ها. بیا چې د کله سجدی ته انسان لاړ شي کنه نو پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی او سبلمبے به سبحان ربی الاعلی وی درې پیرې په سجده کې هغه نه پس په لس پیرې بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لس پیرې بیا دا وظیفه وکړه ها. دا هغه نه پس بیا دوه سجدو منس کې چې کوم ناس دی کنه دوه سجدو منس کې چې کوم ناس دی هغه ته جلسه وي. په دغه جلسه کې با یعنی بل سجدې ته بنځي او لس پیرې به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وی لس پیرې. دا هغه نه پس بیا دویمه سجدې ته لاړ شي، دویمه سجدې ته چې لاړې نو بیا به لس پیرې سبحان ربي الاعلی نه پس لس پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وی صحیح شو. دا ستا د یو رکعت کې 15 یا پیرې شو 75 مرتبه. یعنی اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئی پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس ترتیب سے 4 رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل کرے. یہ نماز اوقات مکروہ کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے. مکروه اوقات دا دي کنه چې کله نور راخیږي دغه وخت کې مکوئ چې هغه د 11:30 بجې شي دې وخت کې مکوئ 11:30 نه والا 12 پورې 10 منټه را پاسه 12 پورې دې ټایم کې مکوئ. او مازیګر مونږ نه پاسې مکوئ دغه ټایم مکروه دی ها. مازیګر مونږ نه مخکې هم کولی شئ، ماسپښین مونږ نه پسې هم کولی شئ، ماښام مونږ نه پسې هم کولی شئ، ماسخوتن مونږ نه پسې هم کولی شئ صحیح شوه. او سحر اشراقو نه پسې هم کولی شئ تر 11:30 بجو پورې. بیا دغه ترتیب دی چې کله به دویم رکعت ته پاسېدی نو بسم الله به ووایې او بیا به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به بیا 15 پیرې بیا ووایې. بیا به سورت فاتحه وي الحمد، بیا الحمد نه پس بیا د سورت وي قل هو دی وي قل هو نه پس بیا 10 پیرې په ولاړه. بیا چې کله رکوع ته لاړ شي سبحان ربي الاعلی سبحان ربي العظیم دې نه پس 10 پیرې. بیا سمی الله لمن حمد ربنا لك الحمد دې نه پس بیا 10 پیرې. بیا دوانو سجدو کې 10 پیرې، دوانو سجدو منځ کې 10 پیرې. بیا چې کله دا دویم خیال دې کړی 2 رکعاته پوره شي کنه نو موږ تحیه شروع کړه تحیت الله وصلوات دې کې به نه وي ها دې کې به هم نه وي. او خیري چې کم تحیه باندې موږ سلام ګرځو دې کې به هم تاسو نه وایي. یعنې دغه لاندې لیکلي هم دي ها. نو دغه ترتیب سره انشاءالله تاسو دا 2-3 پیرې دا ویډیو ګورئ، دا ځان سره سکرین شاټ ټیو باسئ، یاد یې کړئ انشاءالله په دې عمل وکړئ. موږ ته هم پکې ډېرې دعاګانې وکړئ. الله تعالی دې ستاسو هم حاجتونه پوره کړي.